لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرآن کریم د فهم د پاره زمونږه شيوخ و سبازي قوانین قواعد خود دي راجمع کړي دي چاغه ته اصول د قران اصطلاحات د قران وي چې د قران کریم یادول د هغه اصول او ماتحت اسانیږي. ترجمه د قران کریم تفسیر یادول چې هغه اصول ته ګوره هغه اصول باندې رواني نو دا به اساني. هغه کې د ټولو ناول ادب د قران کریم دی. قرآن کریم یو ادب دا دی چې کله قرآن کریم لوسته کیږي نو غوږ وته کېږي خاموشي اختیار کړي. دیو جناب یو مسله مختم راضی امام قرات کوي نو مقتدی به قرات کوي که بنه کوي. احادیثو کې خاص د مقتدی د پاره خو خبره نه راځي عمومي خبره ده نو ورستو ائمو کې اختلاف د هغه وجه نه راغله. سورته فاتحه په باره کې نور عام اتفاق ده په دې باندې چې قران کریم لوسته کیږي نو خاموشي اختیارول پکار دي او اوریدونکو د پاره. بیا بل ادب ده دی سورته واقعه کې راځي لا یمسه الا المطهرون چې پاک سړی دې لاس وروړي څوک چې ناپاک وي ناغه دې ول لاس نه وروړي. اگر چې د غزې کې نور تفسیرونه پکیم کیږي یو تفسیر دغه ده چې بے اودس سړی به قران کریم له لاس نه وروړي. چاته چې د غسل ضرورتي ناغه به قران کریم دغه سهم نشي ویلې چې تلاوت دغه سې کوي په یادو باندې کوي نو دا نشي کوله. هم بے اودس ده نو قرآن کریم تلاوت کولای شي خلاص نشي وروړي. بل د قرآن کریم ادب داده چې د کې تدبر او سوچ او فکر پکار دی. قرآن کریم د دې ترغیب ورکي افلا يتدبرون القرآن زې په زې باندې وای. سورته نساء کې هم راځي دواتیا آیات کې سورته محمد کې هم راځي سورته صاد کې هم راځي. دغه طرف ته ترغیب ورکړي چې تاسو سوچ او فکر کوئ په قران کریم کې. بل ادب د قران کریم دا دی سورۃ قاف کې وایي ودرشم کې الق السما وهو شهید وق بغدی د به حاضر باشي زړه به حاضری په خپل به حاضری وګونو وق به خو دی. بل ادب د دې داده چې اجتناب د تکبر نه تکبر وغیرہ دا بنه کوي. بیا د قران کریم ابتدا کی اصول کې د قران کریم چونکی ذکر کول کیږي نو اسماء د قران کریم عظمت د قران کریم تعریف د قران کریم او حکمت د نزول د قران کریم
بیا کله چې دا ذکر شي نو احوال د معرضینو او د منیبینو دا ذکر کوي. د ټول ناول تعریف د قرآن کریم یو خو تعریف هغه چې زموږ عام کتابونو کې راځي او یو تعریف د قرآن کریم په خپل باندې چې د قرآن کریم په آیاتونو کې دا غنه معلومیږي. لکه قرآن کریم په باره کې زموږ عام کتابونه وي هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهات. چې دا قرآن کریم دا منزل دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکتوب دی لیکل شوی دی په مصاحفو کې او منقول دی د هغه نه په نقل متواتر سره بغیر د شک او د شبهه نه موږ ته رسیدل نه. چا تعریف په بل انداز باندې کله هو العلم اللدونی الاجمالی الجامع للحقائق كلها چې دا د الله رب العزت د طرفنا دا یو علم دی اجمالی دی جامع د ټولو حقایق ته. لکه چا ویلی جميع العلم في القرآن لكن تقاصرت عنه افهام الرجال. ټول علوم په قرآن کریم کې دي خو زمونږ د خلقو عقل فهم پوها سمجھ هغه د هغې نه قرآن کریم بالاتر دی چې هر ځای ته د خلکو فهم نور رسی. چا یو مسله راغستی دا چا بله څوک یو ځای ته رسېدلی څوک بل ځای ته څوک بل ځای ته. د قرآن کریم تعریف چې قرآن کریم کې ګورې ناسې مختصر سورۃ بقرہ ابتدا کی وی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا کتاب دے کامل کتاب دے هیڅ شک نشته پدې کې او هدایت ته د پاره د متقیانو. دا د قرآن کریم یو تعریف کوي. سورۃ کہف کې راځي اول کې ابتدا کې الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. دا الله نازل کړل په خپل بنده باندې او پدې کې سکوګواله کګلیج دا پکې نشتی. پدې کې تر اوسه پورې څه خبره غلطه چانه ښکار کړي نه ده ثابت کړي. پدې کې غلطه خبره عوج پکې نشته کګلیج پکې نشته کوګواله پکې نشتی. کنه کافر چې څومره ګوري هغه دې ته په خلق خبره کې تګي ناشتي چې په څه طریقې باندې پدې کې یو غلطي ما راخکار کی او خلقو ته شو کی خلقو ته خوره کی چې ګوره دا غلطي پکې راغله. اگر چې خلقو اعتراضونه کړلی واغه اعتراضونه هغه د یو سړي اعتراضي او هغه په هغه ځای باندې دفن شوی نور خلق په هغه پوری خاندي. خلقو په دې باندې کتابونه هم لیکلي په دې چې قرآن کریم کې دا بعضې خبرې وایي دا صحیح نه دي لیکن هغه سړی په خپله باندې چې په صرف نحو باندې نه پوهېږي نو هغه به دغه اعتراضونه کوي. لکه یو اعتراض چا دا کړلی چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. نو دا لیلة القدر صحیح دی که لیلة القدر صحیح دی؟ نو که لیلۃ القدر صحیح نو دواړه ځینو کې لیلۃ القدر پکار دی. ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. او که لیلۃ القدر صحیح نو دواړه ځینو کې لیلۃ القدر پکار دی. ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. دا د قمقل سړي اعتراض دی چې د صرف او د نحوی داغه نه بالکل د قواعدو داغه نه بالکل نا خبره ده. دغه سي نور اعتراضونه کړي لکه یو ځای کې راځي لیس البر بل ځای کې راځي لیس البر. نو چې دې په نحو باندې نه پويږي لیسا سچل کوي سعمل کوي مبتدا او خبر باندې داخليږي نو سچل کوي اسم له سور کوي خبر له سور کوي کله دا مقدمي او کله مؤخري دې باندې نه پويږي ناغوي دا لیس البر بیا صحیح او یا لیس البر صحیح.
نو لیس البر که صحیح نو دواړو ځینو کې لیس البر پکار دی او که لیس البر صحیح نو دواړو ځینو کې لیس البر پکار دی دام دسې وغیره وغیره نور اعتراضونه راغستې دي نو دا د هغه سړي خالص د جاهل خبره ده چې سړی په خپل جمع باندې هم د بعضې خبرې چې کله د جمع وغیره سره راځي د مذکر او مؤنث سره راځي نو هغې کې اعراب بدلیږي نو قرآن کریم په دې کې تر اوسه پورې چا چې صحیح اعتراضي چا به تر اوسه پورې نه دی کړی او نه پې کېږي بل د قرآن کریم تعریف سورۃ فرقان ابتدا کې چې ګورې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا قرآن کریم الله یې مونږه نازل کړل په خپل بنده باندې پاره دی چې د شي د عالم د پاره ير ورکوونکې دا قرآن کریم د عالم د پاره ير ورکوونکې دارنګه دا پیغمبر دی به هم ير ورکوونکې دی به نذیری سورۃ زمر کې راځي ان انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین دغه سه نور زینو کې دا راځي حکمت د قران کریم الله رب العزت د قران کریم نازل کړل نو څه د پاره نازل کړل نو یو دا دی چې الف لام را سورۃ ابراهیم کې راځي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید دې لپاره الله رب العزت نازل کړل چې خلک د تیارونو رڼا ته وباسي د دې قران کریم په ذریعہ باندې به خلک د تیارونو رڼا ته وځي دانګه دا هدایت ته دا شفا ده دا تذکرہ ده دا تبیان ده تبیان الاختلاف چې اختلاف ختم شي او خبره ښکار شي واضح شي دانګه د قران کریم فضائل دي کله چې یو سړی قران کریم سره ځان یوځای کی نو الله رب العزت اغلا رحمت ورکي لکه لعلکم ترحمون وی دلته کې وی د ما چاول آیت ولستو سورۃ اعراف واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون رحم غواړي نو قران کریم په مخ کې خاموشي اختیارول پکار دي او چپ کېدل پکار دي او ریدل پکار دي دا قران کریم دا سبب د خوشحالي دی چې کله یو سړی ته د قران کریم علم حاصل شو د قران کریم علم ولا ورکړی شو قران کریم صحیح سو ولا ورکړی شو نو الله رب العزت وی چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سورۃ یونس کې راځي 55 کې چې دا قران کریم په دې په وجبانه خوشحالي په دې باندې پکار ده لګه حصہ ملاو شو یو سړي نن سبق وي یو آیات یې زده کو نو په دې باندې خوشحالي پکار ده الحمدلله نن خو یو آیات وي نن مې آیات یې زده کو د قران کریم یو خبره مې زده کړه په دې باندې خوشحالي پکار ده او چې ډیر شي سورت ویلې شي پاره ویلې شي قران کریم ټول مکمل شي نو په دې باندې خوشحالي پکار ده دانګه دا قران کریم دا سبب د الفت او د محبت دی دانګه د دشمنی د ختمېدو دی لکه سورۃ آل عمران کې برازي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یوصل دریم آیت کې راځي نال دکې پرایت چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نال دکې ورپسې دا خبرم کوي وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها دانګه دا به کوم راځي کنتم اعداء فالف بین قلوبکم تاسو دشمنان وي دشمنیان وي طرفګنیان وي خو چې کله قران راغی پیغمبر راغی نو هغه دشمنیان په مینا محبت کې بدل شو نو دا سبب د مینه محبت ته د دشمنی د ختمېدو سبب دی قران کریم وایا په دې باندې عمل دی وکړو دا په یو معاشره کې راغی پاغي کې به بیا دشمنیان به ختمي مینا محبت بي دا قران کریم دغه آسماني نور کتابونه د خپل دور کې هغه بارکی قران کریم کې وي
چې سورۃ مائده کې راځي شپږ شپېتم کې ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم کچری دی قائم کړه وې تورات انجیل خپل خپل دور کې آخر کې څه ده وما انزل الیهم من ربهم سچ نازل شي دي ته خپل رب د طرف نه لاکلوا من فوقهم ندی باندې دي تبا برکتونه په دې باندې نازل شي او هر طرف نه فراوانی بوا خوشالیان بوي دا الله رب عزت د طرف نه برکتونه براتلو د زمکه نه د اسمان نه براتلو د زمکه نه براتلو نو دې باندې برکتونه په دې باندې حاصلي بیا د قران کریم نمونه دي نو ډیر شی نمونه دي د قران کریم یو نوم نه ده ډیر شی نمونه دي د هغه نمونه بارکی چې سړی ګوري نو ډیر شی نمونه قران کریم کې د ذکر کړلی او د قران کریم د پاره استعمال کړلی مثال په تور باندې یو سو نمونه دی وایو د قران کریم ته کله وته الکتاب ویلی نو لکه ذالک الکتاب زیب زیبانه دغه راضی دارنګه قران کریم قران وته ویلی وانه لقران کریم کلام وته ویل چې دا کلام د الله دی لکه حتی یسمع کلام الله دیتے نور ویلی انزلنا الیکم نورا مبینا تاسو ته نور نازل کړل هدایت او تویلی رحمت او تویلی فرقان او تویلی دانګه شفای او تویلی موعظه دانګه کریم او تویلی حکمت او تویلی دانګه مهیمن او تویلی مبارک او تویلی حبل الله دای او تویلی صراط مستقیم او تمویلی وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه سورۃ انعام کې برازي احسن الحديث دانګه بصائر او تویلی بیان او تویلی علم او تویلی غنو زینو کې راځي من بعد ما جاءك من العلم وای سورۃ بقره کې راځي اوصل 15 ختم کې حق او تویلی وان هذا له القصص الحق نو حق و تویلی تذکره و تویلی دانګه صدق و تویلی عدل و تویلی ایمان و تویلی نو دغه څه په دې طریقې باندې چا نمونه چې ذکر کړلی نو چا د اویاو د 15 اویاونه زیات ذکر کړلی چا کم ذکر کړلی مستقل په دې باندې باسونه لیکل شوی دی او څومره آیاتونه چې د قران کریم کې په دغه نمونه باندې راغلي ناټول نمونه چې راجمه کی اټول آیاتونه چې راجمه کی نو پورا یو رسالت جوړیږي دغه سي دا قران کریم ضرورت د ترجمه او د تفسیر دام بیانی کې په اصولو کې نو یو تفسیر د قران کریمی اقسام د تفسیر نو تفسیر القرآن بالقرآن یو د تفسیر القرآن بالحدیث یو تفسیر القرآن باقوال الصحابه او یو د تفسیر القرآن باقوال التابعین د ځان بنو وایو بلکې د قران کریم نه به وایو یا به د حدیثو نه وایو یا به د صحابو د اقوالو نه وایو آثارونه او یا به د اقوال د تابعین نه وایو ولې قران کریم ضرورت د تفسیر منګ ته خو زیات ته ځکه چې مخ عجم خلق یو کم چې عربو ناغي ته د قران کریم د تفسیر د پیغمبر د تعلیم ضرورت قران کریم کې راغله لکه سورۃ انعام کې راځي الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم په دې باندې صحابو ته پوس کړو چې کم یو سړی د چا به ظلم نه کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سورۃ لقمان آیات پیش کو چې ان الشرک لظلم عظیم
چې د دې ځکه د ظلم نمرات هغه شرک دی. دغه رنګه سورۃ بقره کې آیات راځي حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، چې خیط ابیض او خیط اسود د ښکار شي. نو خیط ابیض او خیط اسود دا غي نه سم مراد ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم پاره کې او ویل شو چې د دې نشپه او ورځ مراد دي. یو تور تار دی، سپین تار دی. حقیقت کې سپین او تور تار ته نه دی مراد، بلکې ورځ او شپه مراد دي. دغه سي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، پدې کې صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو کیف الصلاۃ علیک یا رسول الله، صلات بسنګ وایو. دغه سي عائشہ رضی الله تعالی عنها د آیات په باره کې چې اما من اوتی کتابو بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، چې یو طرف ته تاسو دا ویلو چې چا سره حساب وکړې شو نا تبا شو، او دلته کې وایي چې حساب یسیرا من نوقش الحساب عذبوي. نو چا سره چې مناقشه شروع شو ناغه ته هغه سره تبا ده، او چا سره چې صرف هغه پیش کېدل ناغه ته حساب یسیر وي. مخامخ شو وزا ستا خبر اخلاص ده، حساب دی ختم دی، ځه جنت ته ځه. نو ذالک العارض دا صرف پیش کېدل دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور خلقو صحابه کرام اغي په دی باندې دغه تپوسنه کړلی او اغي ته اشکال راغله. نو ما او تا ته خامخا اشکال راځي، موږ په یو ټکی باندې د عربی ټکی دی نو موږ په پویګو نه داغه ترجمه بسې یو لفظي داغه غني ترجمه راځي. نو دغه دیزي کې به کوم یو ترجمه مرادي، نو هغه به ازدکه، نو د پیغمبر نه به ازدکه، صحابو نه به ازدکه، د قران کریم نه به ازدکه، د اقوال د صحابو د تابعین نه به ازدکه. د ځان تفسیر نشي کولای، اسره ځان شروع کی جدید مراد څه شو، د دې نه مراد خپل سب خود ساخته سيزونه واخلي او هغه ته شروع کیو، د دې نه مراد دا ده. دارنګه د تفسیر بعضی خبرې دي، معنی د تفسیر، معنی د تعویل، شرافت د فن احتیاج دیتا، نظرت احتیاج اخو دیتا دیغ وجنه ده. انما العلم بالتعلم، وی تعلم پکار ده. کله کله دادا سی چې متکلم هغه بلیغي نو مخاطب بیا داغه په خبره باندې نه پويږي، د دې وجنه ضرورت راځي تفسیر ته. اولنې مفسر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، بیا ورپسې ترجمه ته ضرورت راځي ځکه چې موږ خواجم خلک یو، نو موږ ته خامخا ضرورت ده. دارنګه د رسول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نا یو روایت نقل لے چې ان اعرب آیه من القرآن، د قرآن کریم تفسیر زوکم دا ماته زیات خوخ د دینه ان احفظ آیه، چې د قرآن کریم یو آیت یاد کم، یادولونه تفسیر چې د ماته زیات بهتر ده. بیا قرآن کریم اصطلاحات دي، قرآن کریم چې کوم اصطلاحات راځي نو هغه اصطلاحاتو کې د ټولو نه اول برازي توحید، اول توحید استعمالیږي. قرآن کریم کې چې څومره ګوره نو مسله د توحید هغه په ډېر وضاحت سره، په ډېر بسط سره، تفصیل سره کړل. په یو ټکی باندې په یو لفظ سره نه د کړي، بلکې په مختلفو الفاظ سره د توحید مسله ذکر کړل، بیان کړی دا. یو توحید ده. نو توحید په لغت کې الحکم بان الشیء واحد وي، په دې باندې چې دا شی یو ده. نو توحید الله په بارکی چې هغه یک یو ده، دا غسر څوک شریک نشتی. یا اعتقاد الوحدانیت فی الذات والصفات والافعال، دا الله په ذات او صفات او افعال کې
د الله رب العزت یواله د دې عقیده ساتل. بل طرف ته د دې مقابل به خبر راځي د شرک، عدم الشریک فی الالوهیت و خواصها. نو کله خبر راځي یو شی چې پیژنې نو د هغې د پیژنګلو دپاره یو دام پکاري چې ازداد ولو پیژنې چې هغه نه نو توحید وي. نو د توحید په ضد کې شرک راځي، نو د شرک مختلف اقسام دي، د هغې پیژندل به راځي. توحید چې ګورئ نو په لفظ د الہ سره کله راځي، کله په لفظ د تحمید سره راځي، کله برکت سره راځي، کله په تسبیح سره راځي، کله په عبادت سره راځي. دا مختلف طریقې سره د توحید مسله ذکر کوي. بیا مسله د شرک چې د دې مقابل له نو د الله سره خلقو شریکان ګرځول دي. نو شریک ګرځول دا بیا په دوا قسمه باندې راځي، یو اعتقادي دی یو فعلی دی. نو شرک اعتقادي او شرک فعلی. نو شرک اعتقادي دا په سلور قسمه ده، غټ قسمونه سلور دی. بیا یو دی شرک فی العلم، یو دی شرک فی التصرف، تصرف او اختیار دا د الله دی د بل چانه دی. یو شرک فی الدعا دی، یو شرک فی العبادت. د ټولو نه اقسام او د ټولو تفصیل وضاحت قرآن کریم کې ډېر په ښه انداز باندې په ښه په تفصیل سره شوی دی. شرک فی العلم د هغې ډېر شیدونه داسې ذکر کړل دي چې ښه وضاحت د هغې شوی دی. یو سړی دا عقیده وساتي چې د الله نه سوا بل څوک هم په غیبو باندې پوهیږي، د غیب علم لري، علم الغیب. نو هلته کې عالم الغیب خو الله دی. دا کوم چې د الله نه سوا نور خلق دي، مخلوق دی، نو هغه په غیب باندې نه پوهیږي. د هغې مبارک په تفصیل سره ذکر شوی دی. غیب حقیقي هغه دی چې د هغې دپاره څه قسمه سبب نه وي. د الله علم هغه بې سببه دی، د مخلوق علم هغه د اسبابو محتاج دی. یو دی شرک فی التصرف والاختیار. اختیار بل څوک لري په دې کائناتو کې، د الله نه سوا بل څوک اختیار لري. یو ظاهري اختیار دی او یو هغه اختیار دی چې هغه اسبابونه اوچت دی. نو دغه عقیده د نفع د ضرر وغیره د اسبابونه اوچت دا چې سره د بل چا دپاره لري، نو د شرک فی التصرف او الاختیار چې دی نو په دې کې په دغه قسم شرک کې اخته دی. بیا شرک فی الدعا، د الله نه سوا بل چاته دی را مدد شوی، بل چاته आवाज کوي، د بل چا نه امداد غواړي، د دې ته ویل کېږي شرک فی الدعا. یو دی شرک فی العبادت. فی العبادت مطلب چې د الله دپاره چې کوم عبادت پکار دی د مخلوق دپاره کوي، بل ته سر قطع کوي، د بل نه تمه ساتي، د بل نه یره کوي، بې اسبابو یره ده. نو کم څه چې د الله سره خاص دي، عبادت ته سر قطع کولی، بدنی عبادت، مالی عبادت د الله دپاره دی، دی د بل چا دپاره کوي، نو دی شرک فی العبادت کې په دغه کې اخته دی. دارنګه بل دی شرک فعلی. نو شرک فعلی چې دی د تعظیم د غیر الله کوي، کم تعظیم چې د الله پکار دی نو دی هغه د بل دپاره کوي، کاغه افعالی، کاغه مال پکې خرج کولی، کاغه تحریم او تحلیلی دی د بل په هغه باندې کوي، نو دی په شرک فعلی کې اخته دی. د شرک فعلی یو راځي تحریم د غیر الله او نظر د غیر الله، دا د دغه شرک فعلی اقسامو کې راځي. څوک چې د دې شرکونو څومره قسمونه دي د شرک په هغې کې چې سړی اخته دی نو هغې ته مشرک ویلی کېږي. بیا دا مشرک چې دی نو د څه څیزونه د الله نه سوا چې کوم څه دي هغې د الله سره شریکان کړي، نو چا ملائک یو ځای کړي د الله سره شریکان کړي دي، چا جنات او چا ستوري، چا عباد صالحین نیکان بندگان. نو یو ته ویل کېږي مشرکین بالملائکه، بل ته ویل کېږي مشرکین بالجن، بل ته ویل کېږي مشرکین بالکواکب،
دارنګه بل ته ویل کېږي مشرکین بالعباد الصالحین. دا په مختلفو طریقو سره د دې تذکره راځي ان شاء الله قران کریم کې راځي به زیب زیبان دغه آیاتونه مخې ته راځي. بیا دا د شرک قسمونه نور هم دي لیکن غټ قسمونه هغه دغه شرک فی البرکات پکې هم دی، شرک فی الرجاء، شرک فی الخوف، شرک فی المحبت، شرک فی التسمیه دا پکې هم راځي. تعلیم الاسلام کې مختلف قسمونه د شرک ذکر کړنی. شرک فی القدرت وی، شرک فی العلم، شرک فی السمع والبصر، شرک فی الحکم دائم ذکر کړلی بګي. شرک فی العلم هغه په دې طریقې باندې حالت کې ذکر کړل چې د بل چا د پاره سره دا عقیده او ساتي چې د غیب علم لري، د لری او د نږدې نه یو شان خبر ساتي. دانګه شرک فی السمع والبصر کې هغه چې د لری او د نږدې نه یو شان اوري، یو شان اینی، نو د شرک فی السمع والبصر کې اخته ده. دانګه شرک فی الحکم، شرک فی الحکم دا چې دا الله حکم چې څنګه منل پکار دي د قصې دی د بل چا حکم منی، د پیر دی د فقیر دی د بل د هغه حکم داسې منی څنګه چې د الله حکم منل پکاري. نو کله ولا پیر سے وظیفه ورکړي نو حالت کې الله وی منځو کا دی وینا منځ بالا کوم چې وظیفه ختمه کم منځ ته قضا شي او وظیفه دی نه قضا کوي. نو دی په دغه قسم د شرک په دغه حال کې اخته ده. شرک فی الحکم کې دی اخته ده. تعلیم الاسلام کې مفتی کفایت الله سے دغه ذکر کوي. دغه خلق چې کم مشرکان دي د دې سره دلیل شته کې نشتی، دلیل وسره نشتی، اتباع د دې لپاره دلیل نشتی، نو سدي وسره اتباع الظن، اتباع الآباء، په خپل ګمان پسې روان دي، په خپل پلرانو مشرانو پسې روان دي او دروغ په الله باندې وای او قیاس فاسد کوي. دا د دې سره د دې سری دغه د کوسړي دی وسره. په دې د دې په مقابله کې دلایل دي په توحید باندې، براهین قاطعه. نو دلایل کله عقلی او کله نقلی، کله وحی. نو عقلی عوام په قسمونو باندې یو قسم محض دي او یو عقلی دلائل اعترافی دي. نو اعترافی کې یو صریحی او یو سکوتی. کله تپوسته وکي نو د صفا جواب ورکی ویا منما د خبر داسې ده. کله د خبره خونه کوي خاموشی اختیار کی جواب نه ور کوي، مطلب دا چې منما دغه څه ویلې نشم. نو دغه عقلی اعترافی صریحی سکوتی دا دلایلی. کله نقلی دلایلی، نقلی دلائل د مخکینو خلقنا کتابونو نه، د جناتو نه، د مؤمنانو نه یا د وحوش او طيورو نه د هغې نه نقل کول کیږي، دې ته وایي دلایل نقلی. نو قرآن کریم کې هم دا ګڼ ذکر دي دغه دلایل په دغه طریقې باندې چې د هغې مخکینو خلقو یا مخکینو کتابونو کې یا وحوش او طيورو یا د ملائکو نه جناتو نه د هغې نه نقل کړلی او دا خبره ثابته کړله. کله دلیل وحی، کله وحی عامی کله خاصی. بیا دویم قسم غټ اصل هغه چې ذکر کول کېږي نو هغې ته وایي رسالت، صداقت د رسول. صداقت د رسول، اثبات د رسالت دا ذکر کوي. کله طلب د معجزې د مقابله کولو، راشي کتاب پیش کړي، راشي کتاب راوړي، کتاب جوړ کړي. کله وایي د پیغمبر مقابله وکړي. نو اثبات د رسالت په طریقې باندې کیږي. کله اثبات د رسالت په لفظ د وحی سره کوي، الله وی ما وت وحی کړلا. کله د ما انزلنا الیکا، انزلنا الیہم، من وتا دا وحی کړلا، من وتا کتاب نازل کړل. کله صفت د پیغمبر ذکر کی هغه ته ویل کېږي صداقت د کتاب، صداقت د رسول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي نبی الامی، داغه صفت ذکر کړل.
دغه سي ترغیب په امر، ترغیب او امر په اطاعت باندې راشي، خبره اومنئ، اطاعت کوي. دارنګ راضی حصر په اتباع کی، د اتباع به کوي، د بل چا اتباع به نه کوي. اتباع هغه د پیغمبر په کار ده، د پیغمبر په تابعداري کې بیا د بل ته پسې ورپسې کېږي، نو دا اصل اتباع د پیغمبري. کله یو سړی اتباع نه کوي نو هغه له یره ورکوي، نو ولیه ما تولا ونصلیه جهنم وي. کله آداب ذکر کوي نو ترک ادب، ادب ذکر کوي د هغې په باره کې. نو کله ذکر کوي بشارت د مخکینو انبیاو، مخکینو پیغمبرانو ذکر کړلی، د مخکینو پیغمبرانو نه تذکره کوي د بشارت، لکه عیسی علیہ السلام وی یاتی من بعد اسمو احمد وی. دارنګه شبهات د مخالفینو دا برازي او د هغې جوابونه کوي. پیغمبر باندې چا ویلی دی لیوانه دی، چا کاهن دی، چا ساحر دی، چا سویلی چا سویلی، د هغې رد قرآن کریم کړل. د دې نرستو دریم اصل هغه دی صداقت د کتاب، صداقت د رسول سره، صداقت د کتاب هم دی، دا سره لازم دی. ځکه چې کتاب نازل شوی په پیغمبر دی، نو اثبات د قرآن کریم، د نزول د قرآن د جانب الله، من جانب الله، د الله د طرف نه نازل شوی دی. نو ځای په ځای باندې د قرآن کریم په باره کې ویلي چې دا ما نازل کړل. بیا د مخالفینو اعتراضونه دي، نو د هغې جوابونه، څوک وایي دا افترا ده، څوک وایي دا دروغ دي، څوک وایي دا یعلمه بشر وعانه علیه قوم آخرون، کله وایي لولا انزل علیه جمله واحده، کله وایي اساطیر الاولین. د دې ټولو جوابونه قرآن کریم کړلی او صداقت د کتاب هغه ثابت کړل. کله چیلنج ور کوي راشي او د دې قرآن کریم مقابله کوي، قرآن کریم مقابله کوي، چیلنج ور کوي، نو تر اوسه پورې چا کړی نه دی، نو وی چې او به نه کی، چرته به ونه کی. دارنګه د قرآن کریم صداقت هغه په دې باندې کوي چې الله وی ما د دې حفاظت کړل او کوم به، او په دې کې څوک تبدیلی نشي کولای. دارنګه قرآن کریم دی د دې صداقت یو په دې باندې ذکر کوي، قباحت د اشترا، د قرآن کریم آیاتونه خرڅول، یعنی په هغې باندې پیسې اخیستل، قرآن کریم نه بیانې، قرآن کریم حکم بدلی، هغه پټی او هغې باندې پیسې اخلي، د هغې تذکره کوي. نو به یو طرف ته قباحت د اشترا ذکر کوي، او څوک چې نه کوي نو هغې دپاره مدح ذکر کوي. د مخالفینو د هغې اعراض او کتمان د هغې دپاره عذاب تذکره کوي. پیغمبر نه دا کتاب نه مني، مخالفت یې کوي، اعراض کوي، کتمان کوي، نو د هغه دپاره عذاب. نو صداقت د قرآن او صداقت د رسول عام طور باندې دا په یو ځای کې ذکر کولی کېږي. بیا سلورم اصل قرآن کریم کې چې ذکر کولی کېږي نو هغه د ایمان بالیوم الاخر. نو دا په طریقې د ثمرې سره، نتیجې سره پیش کولی کېږي. دا دی اومنله، قرآن دی اومنو، پیغمبر دی اومنو، الله دی اومنو، توحید دی اومنو، نو الله به دله هلته کې د دې هغه صله درکوي، جنت ته به دې بوځي، الله به د خپله رضا نصیب کړي. نو دا ذکر کوي. نو قیامت باندې ایمان دا د ذریاتو د دین نه دي، د عقایدو لازمو نه دي، عقاید د مؤمنانو دي، لازمو نه دي. انکار د قیامت نه دا سبب د هلاکت دی. په دې باندې ځاله د قرآن کریم ګڼ آیاتونه دي، څوک د قرآن قیامت نه مني. دارنګه شبهات د منکرینو او دفع د شبهاتو د هغې تذکره به راځي. د قیامت چې نه مني نو الله رب العزت په دنیا کې خرق عادت په طور باندې دنیا کې خلق راژوندي کړلی. 15 واقع په صورت
بقره کې الله ذکر کړلی چې د مر نه وروسته ژوند بیا الله ورکړل. دانګه د قیامت نمونو کې دا هم دلالت کوي په اثبات د قیامت باندې. د قیامت ځان لا ډېر شی نمونه په قرآن کریم کې ذکر دي. دا سلور اصول دي چې د تا سوابق ویل کېږي. دا کله کله الله په یو آیات کې مراجمه کوي. لکه سورۃ النساء یوصل شپږ دیرشم آیات کې راجمه کړلی، دا ټولې په یو زمانه ذکر کړلی. دیس پسې سلور هغه ممدات ته وایي. نو سلور اصل لی او سلور ممدات دي. نو اصل خامس پنځم اصل هغه ته وایي جهاد فی سبیل الله. نو جهاد دا هغه مسله هغه قرآن کریم ډېر په تفصیل سره ذکر کړل. جهاد اصل کې ویل کېږي عمل شاقه علی النفس تا چې په نفس باندې یو کار ګرانی. نو کله چې سړی مقابلو کی او د ایمان د وجنه په ایمان باندې کلکواله راشي هغه باندې دلالت کوي دغه چې سړی په هغه باندې عمل کوي. بیا جهاد عرف کې هغه عمل ته وایي چې هغه متعدی غیر تا په طاقت بشری سره. نو یو کې قتال له او یو کې ورپسې نور خبر راځي. نو قتال له نو قتال خو خبر ښکاره ده چې هغه کې به قتل به کیم کېږي، وجل به کېږي. نو کله به هغه طرف نه کېږي، نو کله به دې طرف نه کېږي. خلک وایي په جنگ کې مړی کېږي نه واغی. بل جهاد قرآن کریم کې ذکر کړل مختلف طریقې باندې. یو جهاد باللسان دی، په جبه باندې تیزی ورکی په جهاد قتال باندې دانی په جبه باندې بیان کولی، وضاحت کولی، مسله بیانولی. دانی جهاد بالمال نفس، جهاد بالمال او جهاد بالنفس. نو مال لګولی، نفس لګولی، بدن لګول او مال لګول. کله جهاد بالقرآن، قرآن کریم بیانول. کله جهاد بالدفاعی و تکثیر جماعتی. کله جهاد بالرباطی، ځان لا تیاری کول چې سره ځان لا تیاری وکړي، اسلحه ځان لا واخلي، سورلی ځان لا واخلي. او جهاد د پاره د قتال د پاره سره تیاری دي تم جهاد وي. اگر چې د جهاد موقع کې رانشي، قتال موقع کې رانشي، لیکن دې ځان تیار کړل. نو دا مختلف خبره هغه د جهاد د پاره راځي. بل شپږم اصل د انفاق فی سبیل الله. نو انفاق فی سبیل الله ترغیب ورکې انفاق ته دا د مؤمنانو په صفاتونو کې راځي. د دین د اشاعت د پاره، د قرآن او سنت د اشاعت د پاره، د جهاد د پاره خرج کول. دارنګه انفاق د سړی په خپل کور کې. دارنګه انفاق د پاره شرایط ذکر کړلی چې دې کې زباده نه بنئ، تکلیف ورکول بنئ. دارنګه انفاق چې کینو د پاک مال نه بکې، د خبيث نه داغې نه بزان ساتي. دارنګه د الله د رضا د پاره بکې. انفاق چې کینو د خشي بکې. دارنګه د مر نه مخ کې بکې. کله موانع د انفاقی دنیوي غرض د پاره، د ریا د پاره، د عناد د حق او په مقابله کې دې کې بینه کې منافقت، کفر دا موانع دي. کم یو سړی چې انفاق فی سبیل الله نه کوي، داغه د پاره بیا د عذاب تذکرم راځي. یا کوي خرج کوي خو د الله د پاره نه کوي، مقابله کې کوي. بیا د جماعت د تاسیس د پاره 5 امور. دا کارونه چې په یو نفس کې راشي د تهذیب الاخلاق وي. دا چې په یو قرآنی کې راشي د تدبیر منزل وي. تدبیر منزل د پاره ځان لا اتلس احکامات هغه سورۃ بقره کې راځي. په یو ملک کې چې راشي نو هغه ته سیاست مدن وي. دا هغه د پاره سلور غټي خبرې ذکر کوي. یو قصاص د ظالم نه، مجرم دی هغه سزا ورکول، مال په شرعي طریقې باندې تقسیمول. هر یو نفس با هر یو سړی به د سخت پخت عادتي او په ملک با رشوت نه. دا امور انتظامیه دا د ملک سیاست ته.
نو دغه ملک به کامیابی. کله چې دا خبرې پکې نه، دا څلور خبرې پکې نه، هغه ملک کامیاب نه. دارنګه دا کم ملک چې د رعیه او د رعیت احکامات الله ذکر کړي دي ته امور سیاست مدن وي. امور منتظمه د رعیه او د رعیت په مابین کې سورۃ نساء کې راځي. دارنګه احکام د رعیت په مابین کې 14 احکام سورۃ نساء ابتدا کې راځي. دا الته کې ذکر کړي. نو بل ذکر کړي اتم اصل هغه دي آداب دادي چې اتحاد به په اجتناب د شرک او د بدعاتو، د الله د نوم عظمت لوی قدر او عزت به، اتفاق به په اجتناب د توهین د شارع او د شریعت، یعنی عزت او ادب د پیغمبر به کوي، توهین بنا کوي، اجتناب د بے تحقیق خبره نه، خبره چی ناغه به اصل زیته برسي تحقیق د کار وکي. او بل دا مصالحت د ارکانو په منځ کې جوړ جاړه براولي، د ارکانو د یو بل د اهانت نه بزان ساتي، د یو بل بے عزتی بنه کوي. دارنګه هغه کار بنه کوي چې باغې باندې جګړې ته خبر رسی. او بل معیار د کرامت هغه به تقوی او اجتناب د شخصیت پرستی نه، نسب پرستی شخصیت پرستی دا بنئ. فضیلت او کرامت د ارکانو دا په تقوا باندې په نسب وغیرہ باندې بنئ. نو دا ذکر کوي با سورۃ حجرات کې دا و آداب ذکر کوي. د دین رستو خلق جوړ شي، دو قسمه خلق شي، یو منیبین شي یو مورزین شي، یو منی یو نه منی. نو چې نه منی نه کې بیا ځان مختلف خلق جوړیږي، یو منکری یو منافقی، دا په مورزینو کې راځي. نو دغه منکرین مشرکان یهودیان نصرانیان دا منکرین دي، او بل طرف د منافقان دا ډلې جوړې شوې. او یو طرف د منیبین دي، انابت کوونکي منونکي دي. نو کم چې نه مني ناغیل زجر ورکی داغی په اقوال او افعال باندې، کله ولا تخفیف دنیوي ورکی کله اخروی ورکی، او آخر کې کله داسې وشي چې الله وی ما په مهر لګو ختم الله علی قلوبهم. دا احوال د مورزین شو. منیبین چې دین اغه له بشارت دنیوي ورکی کله اخروی ورکی، تسلی ولا ورکی او مضبوطواله د زړه ولا راولي. نو دا منیبین دي. نو دې باندې آخر کې وایي فاولئک انعم الله من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آخر کې موږ هم دا وایو اللهم اجعلنا منهم. دا د اصول څخه خبرې وي او شی بعضی اصطلاحات دي، هغه به ان شاء الله بیا سبب وایو او ورپسې سورۃ فاتحه ان شاء الله ورپسې به شروع کوو. ان شاء الله سبب سورۃ فاتحه هم شروع شي ان شاء الله. او خیال ودا چې پته اختصار سره څومره اختصار کیږي نه طریقې باندې وایو. بس دغه به ځای باندې بس کو. اخر دعوانا الحمدلله.